بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو د غیبت متعلق څه خبرې شوي. ابو داود شریف کې حدیث مبارکه دی. مفهوم یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د معراج په شپه باندې بوتلی شوم نو ما په عالم بالا کې په داسې خلقو باندې تیر شوم چې هغوی نوکونه د تانبې وو او په دوی سره په دې تانبې نوکونو سره دوی د خپلو مخونو او د خپلو سینو نه غوښه راشو کوله. ما د جبرائیل السلام نه تپوس وکړو، پوښتنه مې وکړه چې من هؤلاء یا جبرائیل، چې ای جبرائیل دا خلق څوک دي چې په داسې سخت عذاب کې مبتلا دي. جبرائیل علیه السلام وفرمایل دا هغه خلق دي چې دوی د خلکو غوښې به یې خوړلې، یعنی د هغوی عیبتونه به یې کول او د هغوی بې عزتي به یې کوله. نو دې خلقو ته الله جل شانه په عالم برزخ کې دا سزا ځکه ورکولی شي او ځکه یې ورکړې ده چې دوی په دنیا کې د خلقو غیبتونه کوله، او غیبت کول خو داسې دي لکه د مړو مسلمان غوښه خوړل، یا دغه غوښه راشو کول او بیا چې کوم دی خوړل. نو الله جل شانه دوی له دا سزا مقرر کړې ده او په جهنم په اور باندې ګرم شوي د تانبې په نوکانو باندې دوی د خپل مخ او د خپل سینې نه به غوښه راشو کوي او دا به زخمی کوي. غیبت باره کې یو واقعه د خالد ربیع رحمت الله علیه ده چې هغه وایي چې زه په جامع مسجد کې وم، د یو څو کسانو سره ناست وم، نو هغه کسانو سره غیبت شروع کړو. نو ما وی دوی منې کړ، هغوی منې شول، څه وخته پورې خبرې بدلې کړې، بیا په غیبت کې شروع شو. بس زه ورسره ناست وم لږ شانتې، ما هم په دغه شپه باندې وی خوب ولیده. ابوذر فرمایي ما په دغه شپه خوب ولیده، په خوب کې راته یو انسان راغی تور شکل کې او هغه په لاس کې پلیټ و او په هغه کې د خنزیر غوښه وه. ویده ما ته هغه چې کوم دی وړاندې کړله چې دا وخورئ. ما ورته وی چې قسم په الله زه به دا ونه خورم، د خنزیر غوښه به زه ونه خورم. بس هغه چې کوم دی سخت ورټله، مو ډېرې خبرې راته وکړلې، راته یې وویل چې تا د دې نه بدترینه غوښه چې کوم دی خوړلې ده، یعنې تا د یو کس غیبت کړی دی. پس هغه کس په زور باندې زما په خوله کې دا غوښه راوټومبله تر دې چې زه د خوب نه را بیدار شوم. هغه بیا وی قسم په الله چې د 13 ورځو پورې یا د 40 ورځو پورې ما به چې هر قسمه خوراک کو، نو په خوله کې زما د خنزیر د غوښې خوند او بدبوی زما په خوله کې موندلې شوله. زما عزتمندو دا امر سخته ګناه ده غیبت، ځکه چې حدیث مبارکو کې دې نه منې راغلی ده. نبی علیه السلام فرمایلی دي چې د خلکو جماعت یعنی په تاسو په خپل جبه باندې ایمان روړی دی او ایمان هم زړونو ته نه دی داخل شوی، نو تاسو د مسلمانانو غیبت مکوئ او د هغوی د عزت پسې مه لګئ او د هغوی چې کوم دی نو په شیشه هغوی غیبتونه مه لټوئ. ځکه څوک چې د چا عزت پسې ولګي، د چا غیبونو پسې ولګي، نو الله جل شانه به د دې کس بې عزتي وکړي، د عزت پسې الله جل شانه ولګي او دې به تر دې چې دې په خپل کور کې ناست الله جل شانه به رسوا کړي. نو حدیث مبارک کې دا ذکر شول چې د مسلمانانو غیبت مکوي، د هغوی غیبونه د هغوی کمزوري مه بیانوي. او دا چې کوم دي داسې منافقانه حرکت دی چې دا صرف د حلق نه صادریږي چې څوک د هغوی صرف د جبې مسلمانان او د هغوی په زړونو کې ایمان ني. نبی علیه السلام د دین منې فرمایلی ده. دغه شانتي حدیث مبارکه کې موږ څنګه ذکر کوو چې العیبة اشد من الزنا، چې غیبت کول دا د زنا نه هم سخت دي. ځکه صحابه عرض وکړو چې اې د الله رسول د غیبت د زنا نه څنګه سخت دي، حالان کې زنا ګناه کبیره ده او په دې باندې ډېر وعیدونه راغلي دي او په دې سره انسان باندې حد هم جاری کیږي. نبی علیه السلام ته فرمایل چې بېشکه کله چې سړی زنا وکړي او بیا توبه وباسي نو الله جل شانه د توبه قبلوي. په یو روایت کې داسې الفاظ هم راغلي چې کله انسان د زنا نه توبه وباسي نو الله جل شانه د مغفرت کوي. او غیبت کوونکې تر هغه وخته پورې د بخښنه نشي کولی تر څو پورې چې د چا پسې غیبت کړی وي د هغه نه بخښنه نه غواړي. وجه د دې دا شوه چې دا ګناه د غیبت ګناه څنګه زیاته ده. یو څو وجوهات ګوره، په غیبت کې حقوق الله او حقوق العباد دا دوه ضایع شو، ځکه چې صرف په توبه باندې نه معاف کیږي. دا صرف په توبه باندې نه معاف کیږي، بلکې د چا غیبت چې کړی وي د هغه نه هم معافي غوښتل دي، د الله نه هم معافي غوښتل دي، د هغه نه هم معافي غوښتل دي.
دویمه دا خبره دویمه وجه دا ده چې د زنا په کار کې د زنا په کار باندې انسان چې کوم دی دا امید وي چې د توبې توفیق په دې ته ملو شي چې زنا کړی شي زنا کار ته کیدی شي دته چې کوم دی د توبې توفیق ملو شي ځکه چې زنا کار کله زنا وکي نو دا زنا دی چې کوم دی نو ګناه کبیره غني او دې په دې باندې خپېمانی نو کله چې انسان په یو ګناه باندې خپېمان شي او نو دته الله جل شانه یعنی دته به د توبې توفیق ملو شي او غیبت کول دا چې کوم دی سړی ګناه نه غني او غیبت کوون کې داسې وی دی چې دا هیڅ ګناه نه ده هغه دا ګناه نه ښکاري بلکې پزړه کې د دې هیڅ قباحت د انسان پزړه کې نه چې دا غیبت هم څه ګناه ده نو د دې وجنه اکثر کم کسانو ته د توبې توبیق کم ملو شي ځکه چې دا غیبت د زنا نه سخته ګناه ده او دغه شان دی بل وجه دا ده چې زنا دا پټه ګناه ده او غیبت کول د ښکارا ګناه ده او کومه ګناه چې ښکارا کول شي دا غي د پټي ګناه نه سخته سزا وي نبی له صلوات والسلام فرمایي زما ټول امت د معافی لایق دي مګر په ښکارا باندې چې ګناه کوون کې دي دا د معافی لایق نه دي دغه شان دی غیبت بل وجه دا کې دي چې غیبت اگر چې ظاهره په جبه باندې کیږي لیکن په حقیقت کې د دې جړه پزړه کی وي ځکه غیبت هغه څوک کوي چې څوک چې چا پزړه کې تکبر ویلی وي او ځان ته سوي خپل ځان وته اوچت ښکاری او نور خلق وته سپخ ښکاری نو دا غیبت بنیاد او بنیاد شو تکبر شو لوی شو او تکبر خو غټه ګناه ده نو ځکه غیبت هم لوی ګناه ده زموږ عزتمندو الله جل شانه موږ تاسو له د غیبت کولنا امن راکي او الله جل شانه زموږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي